الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. تیر جمعه د منز په موضوع کې د جمع د منز په باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم روایاتو داغه کافی ذکر شیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمع سره په منځ باندې څومره زور ورکړی دی، ترغیب هم ورکړی، انشاءالله روایت په اوس راشي، ترغیب هم رسول الله مبارک ورکړی، فضایل بیان کړي د هغې، او څوک چې نه کوي نو په هغې باندې رسول الله مبارک تنبیه هم ورکړې ده. تېره جمعه باندې روایت ذکر شول انشاءالله د جمع مطابق چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث مبارکو په کتابونو کې نور روایات انشاءالله غو بیانو اختصارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جمع په منځ باندې ډیر زیات تاکید کړی دی، د هغې سره سره خصوصا د ماسخوتن په منځ او د سحر په منځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصي هغه زور ورکړی دی چې تاسو منځ د جمع سره کوئ، خصوصا د ماسخوتن او د سحر منځ دا خامخا د جمع سره کوي، او بیا د دې ماسخوتن او د سحر جمع ته نه حاضرېدل د دې مطابق رسول الله مبارک چې کوم وعیدات ذکر کړي دي دا د منافقینو عمل خولی دی. تر دې پورې رسول الله مبارک دومره سخت وعیدات ذکر کړي دي چې دا د کفارو د ظالمانو عمل دی. بہر کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ روایت لکلے دے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلفائے راشدون کے عثمان ذی النورین داغن روایت تے اغوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوریدلی دی یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام بفرمایل من صلی العشاء فی جماعت یو سړی د ماسخوتن منځ د جمع سره وکړو فکأنما قام نصف اللیل، داسې دی لکه نیمه شپه چې د عبادت وکړي، نیمه شپه قیام وکړو، نیمه شپه ولاړ دی نوافلو ته منځ ته ولاړ دی. او بیا ومن صلی الصبح فی جماعت یو سړی بیا د سحر منځ د جمع سره وکړو فکأنما صلی اللیل کله، لکه د چې ټوله شپه عبادت وکړو، نیمه شپه عبادت تیره ماسخوتن د جمع سره حساب شو او نیمه شپه عبادت تیره سحر د جمع سره حساب شو. نو کم یو انسان چې د ماسخوتن په جمع کې هم شریکو، د سحر په جمع کې هم شریکو، د ټولې شپې عبادت الله تعالی د ده ولیکي، او انسان دغه شانتې همیشه دپاره د ماسخوتن او د سحر جمع نه قضا کوي، د ده د شپې عبادات لیکلی کېږي. ستا عمر تمامه زندګي د شپې په قیام کې چې دی نو دا حساب شوه. دیگه که تا خوب کړی نو هغه خوب ستا په مفتو کې راغی، ستا شپه چې کوم دی الله تعالی په عبادت باندې حساب کړه. د دین څومره آسان کارونه الله تعالی خولی دي، دومره آسان کارونه، ویړیا کارونه په هغې باندې الله تعالی ډېر زیات اجرونه ورکوي. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصي چې د جمع عمومي فضایل رسول الله مبارک بیان کړو، دا خصوصي د ماسخوتن او د سحر د منځ په باره کې بیان کړل. او دا د دې قسم الفاظ چې کوم دی امام ترمذی رحمت الله علیه هغه دغه شانتي الفاظ راوړي چې من صلی العشاء فی جماعت، یو سړی د ماسخوتن منځ د جمع سره وکړو کان که قیام نصف اللیل، دا لکه د نیمې شپې د عبادت په شانتې دی. ومن صلی
عشاء والفجر فی جماعتین او یو سړي د ماسخوتن او د سهار مونځ د جمع سره وکړو نو بیا کان که قیام لیلتین دا پشان د ټول شپې د عبادت ته الله تعالی دا ټول شپه چې کم دینو په عبادت کې را حساب کی پر یو وجه باندې رسول الله مبارک یو بل روایت ته هغه روایت کی د دین چې کم دینو سخت الفاظو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې باندې زور لګولې لري چې دا د ماسوتن منځ او د سحر منځ دې ته جمع تناظر دل دا د منافقینو عمل دی او دا به اکثر په منافقینو باندې دوه منځونه چې کم دینو ډیر زیات ګرانو امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه دوانو چې کم دی روایت راوړی او روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء والصلاة الفجر منځونو کې رټول نه ګران منځونه په منافقینو باندې هغه هم دغه دوه منځونه دي د سحر منځ او د ماسخوتن منځ او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوانو منځونو فضایل بیانوي چې سړی د دوانو منځونو تر جمع سره حاضرېږي د دې فضیلت څومره دی رسول الله مبارک فرمیل ولو یعلمون ما فیهما کدی منافقینو ترا پته وی چې پر دوانو منځونو کې څومره فضیلت دی د دوانو منځونو باندې الله تعالی سور کوي لاتوهما د دوانو منځونو ته برا منافقین حاضرېدل راتلل با ولو حبوا اگر کپړ مخې ولې نو خو دې راتلل سړی بیماری پړ مخې دی راتلی شي ندیو به په دغه طریقې سره راتل پړ مخې خو دې منځونو ته حاضرېدل چې الله د ماسوتن او د سهار په جمع باندې الله تعالی چې کوم دی نو څه ورکوي او بیا وګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت باندې ډېر زیات شفیق دی ګورئ د امت غم رسول الله مبارک دا نشي برداشت کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوږدو شپو کې د شپې ولاړو رکوع سجده کې وایي د امت دپاره چې کوم دی نو جړه فریاد کو رسول الله مبارک فرمایي الله د هر یو نبی او دعا دا قبلې ماغه دعا د خپل امت لپاره قیامت ته ساتلې ده یعنی په هر ځای کې رسول الله مبارک په ځان سخت او تکلیف په تیر کړی دی خو امت ته چې کوم دی نو راحت سیلمه کړی دی د هغې باوجود اورئ د نبي علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ اورئ چې یو سړی جمع ته ناظرېږي رسول الله مبارک چې کوم دی نو چارو ناچار دغه باره کې څه فرمایلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولقد هممتو زما زړه دا غواړي ان امر بالصلاة زره موضوع کا مکم چې لکه مونځ له راشي او فتقام دا مونځ بیا قایم شي او ثم امر رجلا فیصلي بالناس بیا یو سړي ته وکم کم چې لکه خلکو له جمع ورکا زه خپله جمع ور نه کم یو سړي ته وکم کم دی خلکو له جمع ورکي او ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب بیا زر ځان سره سړي بوزم چې د هغو سره لرګي الى قومنا اغه قوم طرف تورشما لا يشهدون الصلاه چې هغه جمع مستناظريږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فيحرق عليهم بيوتهم بالنار داغو کورونه پاغو باندې پور چې کم دین وسیزم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره سخت الفاظ د امت لپاره استعمال کړل د هغه سړي لپاره چې جمع ته چې کم دین ناظريږي سره د دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت لپاره ډیر زیات لوی مشفق انسان د امت ډیر زیات خیرخوا په امت باندې ډیر زیات خفه کېده تر هغې باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبرې ته تیارېږي چې زړه مې دا غواړي لرګي د ځان سره والم کسان د ځان سره کم او هغه خلک چې بې عذره په کورونو کې منځونه کوي هغو له کورونه چې کم دی نه وسېزم دا د دې خبرې ثبوت دی چې د جمع منځ دا ډېر زیات فضیلت لري جمع ترک کول چې کم دی نو ډېر زیات قبیح فعل دی ځکه رسول الله مبارک چې کم دی نو فرمیل په دې وجه باندې چې کم دی امام طبرانی رحمت الله علیه یو روایت چې کم دی نو لیکلی دی او روایت تیر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ماسخوتن او د سحر منځ دا جمع سره نه کول یعنی جمع ته بغیر د عذر نه پاتې کېدل دا د منافقینو عمل خولی نو عبدالله ابن عمر وایي کنا اذا فقدنا الرجل فی الفجر والعشاء موږ چې به کله یو سړی د سحر یا د ماسخوتن په منځ کې ونه لیده نو موږ به څه کول اسأنا به الظن موږ به پرې بدګمانیانې کولې زموږ به بدګماني پیدا شوه د سړی خو منافق نه دی ځکه را فعل سحر او د ماسخوتن منځ دا درنېدل د جمع سره دا به د منافقینو عملو نو چې کم یو سړی به موږ ماسخوتن ونه مونده جمع کې سحر به موږ ونه مونده موږ به په هغه باندې بدګمانیانې کولې چېرته را سړی منافق نه وي ځکه رسول الله مبارک چې کم دی نو دا د منافق علامه ښولې ده په دې وجه به صحابه کرام
رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا ډېر سخت یریدل د دې دواړو ټیمونو کې د تاخیر نه او یا چې کوم دی نو د پاتې کېدو نه. صحابو به بیماري په حالت کې هم دې دواړو منځونو ته ځان را رسو، سخت په یریدل او د دې چې کوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې روایت نه چې کوم دی نو پته لګي. روایت چې کوم دی امام مالک رحمت الله علیه خپل کتاب موطار امام مالک کې یو حدیث یو روایت را نقل کړی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی، د هغه صحابي نوم سلیمان دی، سلیمان ابن ابي حسما دی چې کوم دی نو وړوکی صحابي و ماشوم و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت نه را نقل کړي، خو د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم دی نو د عمر ډېر زیات کم و. هغه یو زوی دی، د هغه نوم ابوبکر دی. ابوبکر در خپل پلار چې کوم دی نو یو واقعه را نقل کوي چې نبی علیہ د عمر رضی الله تعالی عنہ دغه په باره کې چې کوم دی نو څه ویلو. هغه ان عمر ابن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی فقر سلیمان ابن ابي حسما، سلیمان ابن ابي حسما چې کوم دی نو ونه موند پس کم منځ کې فی صلات الصبح د سهار په منځ کې، سهار منځ کې چې کوم دی نو پلار می سهار منځ کې نو پرې وجه چې کوم دی و ان عمر غدا الى السوق، عمر رضی الله تعالی عنہ سحر یعنی مانځنه پس چې کوم دی نو بازار طرف ته تھا. او مسکن سلیمان بین المسجد والسوق، د سلیمان چې کوم د سحر مستنو حاضر شوی دغه کور چې کوم دی نو د بازار او د جمعات په منځ کې نو فمر علی الشفاء ام سلیمان، عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی سلیمان مور چې کوم وا شفاء نومیو دغه په خوا باندې ورتیریده. فقال لها عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی د سلیمان مور ته ویلم ار سلیمان فی الصبح، مار سار په موږ کې سلیمان نو لیدل ول خیر خو. فقالت له هغه مور عمر فاروق ته وی انه بات یصلی د شپې ټوله شپه نفلونه کول منځ باندې چې کوم دی نو ټوله شپه شوګیر کړې وه نو فغلبته عیناه خوب پې غالب شو سهار ته نو په دې وجه باندې سترګې ورغلې وې نو سهار مونځ ته چې کوم دی نو حاضر نه شو. نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ ته وګورئ ماسخوتن او د سهار په ټیم باندې صحابه جمع ته نه حاضرېدل، دینه به ډېر زیات یریدل. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو وفرمیل لان اشهد الصلاة الصبح فی جماعت، زه چې د سحر مونځ ته چې د جمع سره چې کوم دی نو حاضر شم احب الی من ان اقوم لیلة، دا ما ته د دینه ډېر زیات خوښ دی تمام شپه زه الله ته ودرېږم او نوافل چې کوم دی نو کومه، د دینه غوره ما ته راري زه د سهار جمع ته چې کوم دی نو حاضر شم. په دې وجه باندې خصوصي د جمع مونځ باندې رسول الله مبارک ډېر زیات زور ورکړی او خصوصا د ماسخوتن مونځ د سحر مونځ په دې باندې چې کوم دی درې پرېښودل د دې په باره کې رسول الله مبارک ډېر سخت وعیدات ذکر کړي. انشاءالله مخکې روایت ته چې کوم دی نو دا به راشي. صحابه به د دې دواړو ټیمونو نه سخت یېرېدل، بیماری په حالت کې به هم دې ته چې کوم دی نو ځان وررسو، خو چې د ماسخوتن او د سهار مونځ د جمع سره چې کوم دی نو دا وکړي. په دې وجه باندې څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام د مونځ فضایل ذکر کړي همدغه شانتې نبي علیه الصلاة والسلام د جمع فضائل چې کوم دی نو ذکر کړي. څنګه چې رسول الله مبارک د مونځ په پرېښودو باندې تنبیهات مطلب ورکړي داسې د جمع په پرېښودو باندې هم چې کوم دی نو تنبیهات ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام که ترغیب هم ورکړی دی، فضایل هم بیان کړي دي، د هغې سره سره چې کوم دی نو ترهیب هم ورکړی. امام ابو داود رحمت الله علیه یو روایت چې کوم دی نو را نقل کړی د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ زوی دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل رسول الله مبارک ګور څنګه الفاظ استعمال کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من سمع النداء، یو سړی بانګ واورېده فلم يمنعه من اتباع عذر، او په غیر د عذر نه جمع ته چې کوم دی نو رانغې. قالوا وما العذر یا رسول الله، صحابه فرمایل یا رسول الله دا عذر څه شی دی؟ دا عذر څه شی دی چې سړی په هغې کې جمع ته حاضر نشي خیر دی. قال خوف او مرض، نبی علیہ السلام فرمایل یره ده د دشمن یره ده، د یو سړي دشمني ده، دی د کوره بهر ته نشي راوتی، او مرض دی. د دې باوجود چې یو سړی بانګ واوري او دی جمع ته رانشي نو لم تقبل منه الصلاة التي صلى، د چې کوم مونځ په کور کې وکړه الله یې ګورې نه قبلوي، الله هغه مونځ چې کوم دی نو دا نه قبلوي. ول دا روایت رسول الله مبارک نه چې کوم دی نو مروي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قسم الفاظ استعمال کړل نو وس یو سړی ځان له په کور کې مونځو کې مونځ کېږي او که نه کېږي. د دې نه بعضې ائمو بعضې چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو هغو د دې نه چې کوم دی مسله رایستلې ده چې یو سړی په کور کې په غیر د عذر نه مونځو کې نه مونځ یې نه دی شوی. امام بني پر رحمت الله علیه
امام بني پر رحمت الله علیه فرمای منځ یو شو نفس منځ یو شو غاړې ساقطه شوه خو دلته کې د منځ د نه کولو مطلب دا دی چې په منځ باندې کم برکات د جمع چې کم دی نو حاصلېدل د هغې نه دی محرومه پاتې شو هغه دته چې کم دی نو په لاس باندې رانل ها البته نفس منځ یو شو فرایض چې کم دی نو د ذمې نه ساقط شول نو نبی علیه الصلاة والسلام دا قسم الفاظ استعمال کړل چې د ده کور منځ دا سره اړو شوی نه دی هغه برکات د پرې باندې چې کم دی نو دا نه حاصلېږي بهر کې رسول الله مبارک ګڼ روایت دي د حدیثو ذخیره ډکه را چې نبی علیه الصلاة والسلام د جمع څومره فضایل بیان کړي یو سړی جمع منځ ته نه حاضرېږي هغې ته رسول الله مبارک څومره ترهیبات ورکړي تنبیحات چې کم دی نو دا ورکړي نبی علیه الصلاة والسلام روایت دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپل مسند د امام احمد بن حنبل کې امام ابو داود امام نسائی یو روایت را نقل کړي روایت د رسول الله مبارک مشهور صحابی حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ چې کوم دینو روایت ته هغه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدل یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ما من ثلاثه فی قريه ولا بدو یو کلی کې یا په یو ځنګل کې درې کسه چې کوم دینو دا اوسېږي او لا تقام فیهم الصلاة دیو کې چې کوم دینو جمع نه قایمیږي الا قد استحوذ علیهم الشیطان دیو باندې شیطان مسلط کیږي درې کسرې په یو کلی کې یا درې کسرې په یو ځنګل کې او دیو هلته کې د جمع منځ نه قایموي شیطان پر یو باندې مسلط شي رسول الله مبارک فرمیل فعلیکم بالجماع د جمع منځ چې کوم دی نو ضرور وګڼئ فعلیکم بالجماع د جمع منځ چې کوم دی نو ضرور وګڼئ فانما یاکل الذئب من الغنم القاسیه ځکه بیزو کې هغه بیزه شرمخ ماتوي چې دا د یو صف نه او د ګڼې نه چې کوم دی نو بهر یې جدای همدغه شانتې د انسانانو شیطان چې کوم دی نو دا شرمخ دی نه دغه شرمخ دا شیطان په هغه انسان باندې حمله کوي هغه انسان ګمراه کوي چې د صف نه باري د جمع نه چې کوم دی نو باري په دې وجه رسول الله مبارک دی حدیث کې مو فرمیل چې تاسو باندې شیطان مسلط کیږي د جمع سره منځ کوئ چې د شیطان د تسلط نه چې کوم دی نو تاسو را بچ شئ همدغه شانتې د دې نه علاوه رسول الله مبارک یو بل روایت کې د دې نه ډېر سخت الفاظ استعمال کړي دي ډېر سخت الفاظ چې کوم دی نو استعمال کړي په دې په باره کې چې یو سړی جمع ته چې کوم دی نو ناظرېږي ځان له کور کې منځ کوي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه امام طبراني چې کوم دی روایت را نقل کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي حضرت معاذ بن انس رضی الله تعالی عنہ روایت د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل کوي هغه فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الجفاء كل الجفاء ظلم دے سراسر ظلم دے والکفر والنفاق کفر دے او منافقت دے من د هغه چا کار سراسر ظلم دے منافقت او کفر دے من د هغه چا کار سمع منادی الله چې دے د الله دا اذان کون کې اذان چې کم دی نو واوري ینادي الی الصلاة او دی د منځ دپاره چې کم دی نو اذان کوي فلا یجیبه او دی د هغې جواب ورنکي جواب نه مطلب دا دی چې جمع ته رانشي جواب دوه قسمه دی یو د بانګ جواب ورکول چې کم دی نو قولی دی لکه مؤذن بانګ وي الله اکبر الله اکبر تر هغې سره چې کم دی نو جواب ورکړي الله اکبر الله اکبر په ژبه باندې دا قولی جواب دی یو فعلي جواب دی فعلي جواب نه مطلب دا دی چې هلته مؤذن بانګ وي او ته کم کار کې هغه کار ترک کې او جماعت طرف ته چې کم دی نو روان شي دا تا هغه له جواب ورکړه جواب دی ورکدل ته حدیث کې چې کوم دی نو د جواب نه مراد فعلي جواب دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سراسر ظلم دی کفر دی منافقت دی د هغه انسان عمل چې کله مؤذن اذان وکي بانګ چې کوم دی نو دا وایي او دی د هغې جواب ورنکړي یعنې د جمع طرف ته چې کوم دی نو دا حاضر نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره سخت وعید پر حدیث مبارک کې چې کوم دی نو دا ذکر کړل چې د کفر عمل ورته وي منافقت عمل ورته وي د ظلم عمل ورته وي چې کوم یو انسان اذان واوري او د بیا جمع طرف ته چې کوم دی نو دا حاضر نشي امام مسلم رحمت الله علیه یو روایت چې کوم دی نو را نقل کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی دغه نوم چې کوم دی ابو الشعثاء المحاربي دی رضی الله تعالی عنہ هغه یو روایت را نقل کوي هغه وایي كنا قعودا فی المسجد من یو پیره په جماعت کې ناسو فاذن المؤذن مؤذن چې کوم دی نو اذان وکړو فقام رجل من المسجد یو سړی د جماعت نه چې کوم دی نو پاسره یمشي روان شو نو فاتبعه ابو هريره بصره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې سیکو چې چرته ځي حتی خرج من المسجد سړی د بانګ نه پس چې کوم دی نو د جماعت نه وت فقال ابو هريره رضی الله عنه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سو فرمایل اما هذا فقر اصحاب القاسم دی سړی د ابو القاسم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت نافرمانی وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې د اذان
आवाज واوري جماعت طرف ته راځي یو سړی نه راځي نو دا ظلم دی کفر دی منافقت دی او دی چې کوم دی نو د اذان په ټیم باندې اذان نو وروسته سره جماعت نه ول د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی نافرمانی وکړه په دې وجه ګڼ روایت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی پرې باره کې چې څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ترغیب د منځ ورکړی دی داسې رسول الله مبارک ترغیب چې کوم دی د جمع سره د منځ ورکړی یو انسان د جمع سره منځ ادا کړي دا کامل منځ دی یو انسان جدا ادا کړي دا چې کوم دی نو ناقص منځ دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت ته په دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې جمع څومره دا یو لازمي څیز دی د رسول الله مبارک یو ړوند صحابي دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام ړوند صحابي دی حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله مبارک د جمعات مؤذن هم چې کم دینو پاتې شوی دی د یو ورځ راغی د کور د جمعات نه ډیر زیات لري په سترګو باندې ړونو نو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ اتا ابن ام مکتوم رضی الله عنه الى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو ورځ راغی فقال یا رسول الله اے د الله رسوله ان منزلي شاسعون زما کور ډیر زیات لري دی زما کور ډیر زیات لري د جمعات نه وانا مکفوف البصر زما نظرم نه لګي زه وړون صحابي ما وانا اسمع الاذان خو دومره خبره دي زما کور تر اذان आवाज را رسي او زاورم आवाज چې کم دینو زاورم نه یا رسول الله دا تپوس در نکوما زری کم دینو د اذان आवाज اورم کور می لري دی پستر ګو باندې ډړونیم نقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل وی فین سمعت الاذان تجی کله کا اذان اوري نو فاجب داغه جواب ورکوا جواب مې ارتوي فعلی جواب یعنی جمعات طرف ته کم دینو رازا ولو حبوا او زحفا راوی وی چې یا نبی علیہ السلام فرمایل ولو حبوا اگر که پراخ کودو سره ترات لشي او زحفا یا پړ مخیرات لشي جمعات ته ځان چې کم دینو را رسوا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړون لا هم اجازه ورنکخه چې کوریم د جمعات نه لري دی او پسترګو باندې ړون هم دی بیا رسول الله مبارک تو فرمایل یو صحابي راغی بل روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي راغی د نبی علیہ السلام نے اجازت طلب کو وې زما کور لري د پسترګو باندې ړونیم سوک شته نه چې ما د الله سونه سرام ولي رسول الله مبارک اولی اجازت ورکاو سړی چې کله روان شو نبی علیہ السلام आवाज وکړي خورشه ویل تکي د بانګ आवाज در رسي او رسول الله مبارک فرمایل عزت تعالی اجازت نشم درکولې د دین اندازه ولګوي چې سړی پسترګو باندې بیناره د کور سره جمعات کې محله کې چې کم دینه مونږ ته جمعات ته او د بیوم چې کم دینه جمع مونږ ته ناظریږي ځان لې کوي نه اکثر چې جمع منځ ته ناظریږي خو ځان لوم نه کوي او ځان غر کو پرې دنیا باندې حکم یو سړی ځان لکوي ندله پکاردار جمعات تراشي د جمع سره چې کم دینو دا مونږ ادا کی ان شاء الله د رسول الله مبارک مستقل چې کم دینو وعیدات مخکې عمر روان دي احادیث مبارکه چې کم دینو لګي ذکر هم شل د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا اور زمن کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرز وره حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او د مفسرین امام د قرآن د ټولو نه لوی مفسر رسول الله مبارک ورته دعا کړې و الله د قرآن لوی ماهر دی چې کم دینو ګرځولیو داغه فتوا چې کم دینو واوري یو کس راغی تپوسی ته وکي امام ترمذی رحمت الله علیه روایت را نقل کړي یو کس راغی تپوسی ته ګو انه سئل عن رجل د یو سړی متعلق دنه تپوس شو چې یصوم النهار ويقوم الليل دا سړی چې کم دی د شپې قیام کې ټوله شپه ولاړی او د ورځې چې کم دینو روجي نسی نه د متعلق سره دی د شپې لګیاره مونږ کوي د ورځې روجي نسی خو دومره خبره د یو عیب پکې داره ولا یشهد الجمعه ولا الجمعه جمعه ته هم ناظریږي او د جمع مونځ ته هم ناظریږي نه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا وري فقال هذا في النار دا دوزخی جهنمی ره دی به جهنم ته چې کم دی نو سي دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا را نو منګه نه شپې تهجد پیژنو نه نوافل پیژنو او نه د ورځې روژه پیژنو او بیا هم د هغې باوجود که چېرته کې د جمع سره مونځ ته ناظرېږو نو زمونږ به کما شریک هغه خو لا تمامه شپه به تهجد کول د ورځې به یې روژه نه وه مونځ به یې نه قضا کوو خو د هغې باوجود چې کوم دی د جمع سره او د جمعې ته به ناظرېده کم یو سړی چې دا مسکوره کارونه نه کوي او بیا هم جمع ته او جمعې ته ناظرېږي د هغه به کم حشري په دې وجه باندې د فتوې نه هم د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فتوا لګېده چې جمع ته حاضرېدل دا یو ضروري کار دی مونځ خو د مسلمان د شان سره مناسب نه چې دی پرېږدي خو دی چې کېدی به یې د جمع سره کوي په دې وجه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو بل د ده نه روایت شوی دی د ده بله فتوا ده دی وایي من سمع حی علی الفلاح
یو سړی چې کوم دی نو حی علی الفلاح واز واورېده چې راشي زیر خلاصي ته فلم یجیب او د دې خبرې جواب ورنکړي جمع ته رانغی فقد ترک سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت چې کوم دی نو ترک کړل سنت پرېښودل خدای یو خبر ذهن کې یاد ساتئ دا د جمع فضایل هم بیان شول د جمع سره د مونځ د هغې سره سره چې کوم دی جمع ته یو سړی ناظرېږي د هغې په باره کې چې کوم دی ترهیبات هم ذکر شول وعیدات هم ذکر شول خدای یو خبر ذهن کې یاد ساتئ چې نوافل په کور کې پکار دي دا د جمع د فرض مونځ خبره ده نوافل په کور کې پکار دي یو انسان نه کېدی شي سنت هم دی کور کې چې کوم دی نو وکړي د دې مستقل د رسول الله مبارک د حدیثو په ذخیره کې د دې مطابق بلا روایت دي دا خبره ګورئ د جمع سره د فرض مونځ ده چې فرض مونځ به کور نه کوي رابره جماعت سره کوي د هغې سره سره نوافل او سنن د یو انسان نه چې کېدی شي نو هلته یې وکړي دې باب کې هم د نبي علیه الصلاة والسلام بلا روایت دي دا خبر ذهن کې یاره ساتل پکار دي نوافل او سنت کور غوره او جماعت کې چې کوم دی نو فرض مونځ دا غوره امام بخاري رحمت الله علیه امام مسلم امام ابو داود ترمذی نسائی وغیرہ د ټولو چې کوم دی محدثینو حدیث نقل کړي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم د خپل منځونو نه یو حصه په خپل کورونو کې هم وګرځوئ ولا تتخذوا قبورا خپل کورونه چې کوم دی نو قبرستان او قبرونه دا مه ګرځوئ څنګه مړي مونځ نه کوي همدغه شان دی چې کوم دی سړی په کور کې مونځ نه کوي دغه کور چې کوم دی نو قبرستان دی نو د دې نه مراد نوافل دي نو نوافل کور کې پکار دي دغه شان تر یو انسان نه کېدی شي سنت تی کور کې وکړي البته دې دور کې سړی د جومات نه وځي هېڅ پته انسان ته نه لګي ته وایې زه کور ته ځم سنت په هلته وکړم دلته ورې بل څوک بل طرف ته په مخه کړي نو که ستا نه سنت پاتې کېږي نو بیا په جومات کې وکړه که نه پاتې کېږي ته کور ته ځي بیا ښه دارې کور کې وکړي نوافل چې کم دی نو کور پکار دي دا کومه خبره چې موږ د جماعت سره وکړه د دې نه مراد فرایض دي یو انسان چې کم دی نو د فرض مونځ دا به کور کې نه کوي دا به چې کم دی نو جومات ته راوړي دا د جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل امام مسلم رحمت الله علیه روایت چې کوم دی نو لیکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی یو سړی فرض مونځ په جومات کې چې کوم دی نو ادا کی فلیجعل لبیتی نصیبا من صلاتی بیا دې د خپل مونځ نه یو حصه د خپل کور د پاره مقرر کی هلته هم دی وکړي سنت دی وکړي نفل دی وکړي فإن الله جاعل فی بیته من صلاة خیرا ځکه الله د ده نه مونځ د وجې نه چې کوم دی د په کور کې خیر پیدا کوي خیر پیدا کوي نو نوافل کور که کېدی شي سنت کور او فرض مونځ چې کوم دی نو دا په جومات کې صرف او صرف چې کوم دی نوافل او فرض همیشه دپاره جومات کې هم نه کور هم چې کوم دی نو د خیر نه دا محرومه نه شي دې باب کې هم د رسول الله مبارک نه کافي روایت دي امام مسلم رحمت الله علیه امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم دی روایت را نقل کوي روایت د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه روایت دی هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل مثل البیت الذي مثال د هغه کور یذکر الله فی چې په هغې کې د الله نوم یادیږي والبیت الذي او هغه کور لا یذکر الله فی چې د الله نوم په هغې کې نه یادیږي مثل الحی والمیت په مثال د مړي او د ژوندي دی ځکه رسول الله مبارک فرمیل چې کورونه قبرستان نه مه جوړوئ نوافل سنت چې کوم دی نو هلته پکار دي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام فقیه صحابي دی د هغه نه روایت دی هغه وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کو ایما افضلو الصلاة فی بیت او الصلاة فی المسجد پرې کې کم یو خبره غوره ده زما مونځ په کور کې او که زما مونځ په جومات کې قاله خدا غره د نوافلو تپوس دی کوي نوافلو دا روایت ځکه بیانومه چې نوافل او سنت دا پکار ده چې کور کې وشي فرایض چې کوم دی نو دا د جمع سره جومات کې چې کوم دی نو وشي نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل مطابق تپوس کو رسول الله مبارک تو فرمایل وی الا ترى الى بیتی ته زما را کوری نه ما اقرب من المسجد جمعه سمره نږدې دی بالکل د جمعات په خوا کې نه دی فلا نصلي فی بیتی احب الی من ان اصلي فی المسجد ځکه نوافل په کور کې وکم دا ماته ډېر زیات غوره دي د دې نه چې زه په جومات کې وکم ها الا ان تکون الصلاة مکتوبة ها که فرض مونځ نو فرض مونځ به بیا په جومات کې کوم نو فرض مونځ د جمع سره
د جمع سره یو انسان جمع ته ناظریږي ځان له کوي یا په کور کې کوي د هغې مطابق تاسو د رسول الله مبارک وعیدات د رسول الله مبارک الفاظ چې کوم دی نو واورېدل او دغه شان د انسان نه کیری شي خپل کور نه هم قبرستان جوړ نه کړي نوافل چې کوم دی نو سنه سال ته کوي د حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنه روایت دی روایت هغه وایي خرج نفر من اهل العراق عمر رضی الله تعالی عنه فتوا اورئ هغه یو جماعت چې کوم دی د عراقیانو راغی عمر رضی الله تعالی عنه خواله فلما قدموا عليه کله چې د عمر رضی الله تعالی عنه خواله رالل سألوه عن صلاة الرجل في بيته نه دا عمر رضی الله تعالی عنه تپوس وکړو په دې باره کې یو سړی په خپل کور کې مونځ کوي فقال عمر رضی الله تعالی عنه فرمیل سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا تپوس کړو فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل اما صلاة الرجل في بيته فنور یو سړی په خپل کور کې مونځ کوي یعنې نوافل او سنت په کور کې کوي نو دا نور دی نو فنوروا بیوتکم خپل کورونه منور کوي دا الله په نور سره چې کوم دی نو خپل کورونه چې کوم دی نو دا منور کوي او دغه شانتي امام نسائی رحمت الله علیه په صحیح سند سره چې کوم دی دا حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی یو روایت را نقل کړی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل صلوا ایها الناس فی بیوتکم اے خلکو په خپلو کورونو کې نوافل سنت منځونه کوئ ځکه فإن افضل الصلاة المرء في بيته الا الصلاة المکتوبه ځکه بهترین منځ د انسان دا په کور کې نوافل او سنت یادومه سوا د فرض منځ ده نه دا دواړه مسلې تاسو زده کړئ چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام دا زور لګولی دی په دې باندې چې امتي مونځ به نه قضا کې مونځ به خامخا چې کوم دی کې رسول الله مبارک په دې باندې هم زور لګولی تاسو به مونځونه کوئ دا به د جمع سره کوئ ستاسو مونځ به کاملي جمع ته څوک نه حاضرېږي رسول الله مبارک باوجود د هغې په امت باندې ډېر زیات شفیق دی بیا هم داسې سخت الفاظ چې کوم دی نو استعمال کړل د هغې سره سره موږ دا خبره هم زده کړه چې نوافل او سنت که ستا نه قضا کېږي نه غوره داره کور یې وکړه نوافلو نه خامخا یو 2 رکعته نفل کور کې کوه دا حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ابن خزیمه روایت را نقل کړي او هغه چې کوم دی نو فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل اکرموا بیوتکم ببعض صلاتکم په بعضو منځونو باندې خپل کورونه چې کوم دی نو عزتمند کوي د بعضې منځونه چې کوم دی نو دا نوافل مراد دي لہذا رسول الله مبارک چې کوم دی د جمع د منځ فضایل هم بیان کړي د هغې سره سره چې کوم دی نو ترغیب او ترهیب دواړه ذکر کړي مسلمان د شان سره دا مناسب نه چې د منځ سره کی او بیا دله په کار داري چې د جمع سره کوي څومره هم د انسان نه جومات لرې دی قدمونه د چې کوم دی نو سیو اخیستی کېږي دومره زیات فضایل دي الله پاک دې مونږه کاملین هغه منځ ګزار چې کوم دی نو دا جوړ کړي الله تعالی دې مونږ له د جمع سره د منځونو توفیق